بسم الله الرحمن الرحیم. من وقر اباه طالت ایامه. من وقر اباه، هغه څوک چې د خپل پلار عزت یې وکړو، طالت ایامه، نو عمر یې زیات شو. په دې سبق کې د والدینو سره د حسن سلوک او احترام کولو جزا ذکر کړې ده. دلته کې ذکر د ابون دی معنی د پلار، لیکن د دې نه مور او پلار دواړه مراد دي. کم بنده چې د والدینو عزت کوي او خدمت سره هغې راضي کوي، نو الله پاک د هغې د دعاګانو په وجه د عمر زیاتی او برکت وله پکې اچوي. من وقر اباه طالت ایامه، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې وقره د باب تفعیل نه د فعل ماضي واحد مذکر غایب معروف صیغه ده، د دې مصدر راځي توقیرون، معنی ده عزت کول، احترام کول. ابا په اصل کې ابون دی، لیکن مضاف ته الی غیر یا المتکلم او منصوب دی او د دې حالت نسبی په الف سره، نو دا ابا دی. دلته طالت د باب نصر ینصرون د فعل ماضي واحد مؤنث غایب معروف صیغه ده او د دې مصدر طولن او طولن دواړه راځي، معنی ده اوږدېدل. ایام جمع ده او د دې واحد یومن راځي، معنی ده ورځ. من وقر اباه طالت ایامه، د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، وقره فعل، په دې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، اباهو کې ابا مضاف، هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به شو د وقره فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه مرفوع محلا دا مبتدا شو. طالت فعل، ایامه کې ایام مضاف، هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د طالت فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه مرفوع محلا دا خبر شو. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.